اول هغه شی چې الله پیدا کړ هغه زمان نور پیدا کړ. نو د پیغمبر علیه السلام نور مبارک د تمام مخلوق نه اول الله پیدا کړ. دین پس نور مخلوق چې پیدا کړ نو په هغه کې بیا اول قلم پیدا کړ. نو بل حدیث مبارک کې اول ما خلق الله القلم. اول هغه شی چې الله پیدا کړ پیغمبر علیه السلام د نور مبارک نه رستو نور مخلوق نه مخکې هغه قلم پیدا کړ. او دې قلم ته الله حکم کوي قلم لیکل شروع کا. نو قلم تپوس کوي چې څه ولیکم. دا الله د قدرت قلم دی او په خپل لیکل کوي او تپوس کوي څه ولیکم. و ما کان و ما هو کائن چې دا څه وشو دام ولیکا او چې څه کېدونکي دی راتلونکي وخت کې دا ټول ولیکا. نو دا تمام سيزونه په دغه قلم باندې الله ولیکل. منګ چې قلم جوړو نو په چاکو باندې د قلم سوکا اول جوړ کو نو بیا په چاکو باندې دا سوکا کټ کو بیا د چاکو سوکا راوالو د قلم په سوکا کېدو چې ضرورت کې او ټاک وکي او د قلم دا سوکا دوشي درس پکې راشي. نو د قلم دا سوکا دو کېدل دې کې څه فایده ده؟ دا قلم بیا رستو خط کلی لیکي خوش خطي پکې راشي. نو د الله د قدرت قلم سوکا یو و دوالي پکې نو زمان قلم سوکا دعا او دا الله دا قدرت دا قلم سوکا یوا درس پکې نو. دې قلم لیکل شروع کړل خو چې کله د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک تر ورسېد نو په دې قلم باندې یو قسم وزن زیات شو درنواله پکې راغی. نو چې کله په دې قلم باندې زور راغی نو دې یو ټک وکړ دا سوکه او چودله دې قلم د ډېر زور په منځ دوشو چې په نامه د محمد ورسېدنه. پیغمبر علیہ السلام باندې چې کله د قرآن وحی نازلېدله نو دغه وخت کې به د پیغمبر علیہ السلام بدن مبارک درون شو. نو که په اوښه به سورو اوښې به برداشت نشو کولی کې به ناسته. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وایي چې زه ناست وم پیغمبر علیہ السلام زما په پتون سر مبارک ایښی و او دغه وخت کې د وحی نازلېدو کیفیت شروع شو. نو پیغمبر علیہ السلام سر مبارک دومره درون شو چې ما وی اوس به مې د خپې اډوکې مات شي. نو د وحی نازلېدو وخت کې به د پیغمبر علیه السلام بدن مبارک درون شو. وال نازلو قرآن وزندار دی د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک هم وزندار دی. نو په قلم وزن راغی برداشت اونکو یو ټک او چودو. پیغمبر علیه السلام د الله په تمام مخلوق کې د ټولو نه ډېر قدرمن او عزتمن دی او هر قسمه عزتونه او ښکلې خوبې او کمالات ټول پیغمبر علیه السلام کې راجمع دي. پیغمبران ټول ښکلې خلک دي ډېر خشته او هر پیغمبر له چې الله کوم ملګري ورکړي دي صحابه کرام د خپل زمانه هر پیغمبر سره ملګري ښکلي او جبرائیل علیه السلام ته الله ډیوټي دا ورکړې و چې تمام پیغمبرانو سره د جبرائیل علیه السلام ملاقات شوی دی د الله پیغام یې ورته وړی دی. نو جبرائیل علیه السلام د دنیا د ښکلي خلک ټول لیدلي دي. یو ځل جبرائیل علیه السلام راغی پیغمبر علیه السلام ته د الله محبوبه دی ټوله دنیا کې هر طرف ته ګرځېدلې ما او ډېر ښکلي خلک مې لیدلي خو ته پکې د ټولو نه ډېر زیات ښکلي. پیغمبر علیه السلام ته د ټولو نه پکې ډېر ښکلي خوبا دیده ام لیکن تو چیزی دیگری ډېر ښکلي خلک مې لیدلي ته پکې د ټولو نه ښکلي. حسن او جمال کې ظاهري حسن او جمال کې زمان پیغمبر علیه السلام د تمام مخلوق نه ښکلي او باطني او روحاني حسن او جمال کې زمان پیغمبر علیه السلام ته څوک رسېدی نشي. پیغمبر علیه السلام ته الله هر څه ښکلي ورکړي دي امت یې ورته ښکلي ورکړي دي. نور پیغمبرانو د هغوی امتونو د چا یو امت او د چا دوه امتیانو د چا لس او د چا شل لږ او ډېر فرق به پکې وي. و زمان د پیغمبر علیه السلام امتیان څومره دي؟ یو خوا 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دي دا هغوی امتیان دي اب هم جنت کې وي او بل اړخ ته یوازې زمان د پیغمبر علیه السلام امتیان دي دا به هم جنت کې وي. دا امتیان به څومره وي او د هغه نورو په شریکه به څومره وي. نو په جنت کې شپږ صفونه دي 120 صفونه په جنت کې ټول دي. صف بوئے چې څونه به پکې دا اوس د الله علم کې چې یو صف کې به څومره خو 120 صفونه دي. نو اتیا صفونه یوازې د پیغمبر علیه السلام امتیان او 40 صفونه د باقی مانده ټولو پیغمبرانو په شریک امتیان.
په جنت کې هر ځای چې ګرځي درې کسان نو دوه به د پیغمبر علیه السلام امتیان دي، یو به د بل چا امتي وي. نو دومره ډېر زیات امت د بل چا نشته کوم چې زمونږ پیغمبر علیه السلام ته ورکړی شوي دی. لم راځي یو ملنګ ګیټ کې ناست دی، سوالګر دی، سوال کوي. یو انګریز راغی، ښځه ورسره وه او شاهي مسجد ته دننه لاړو، چکر یې پکې ولګو او بیا واپس ته بټوه دې پرېوتله او پکې پیسې دي. د ملنګ واپس اواز ډېر وکړه چې ودرېږه او بټوه نه پرېوته، خو هغه نه ورېدل او انګریز لاړو. ملنګ بټوه راوچته کړه، ځان سره یې کېښودله. ډېره موده پس دغه انګریز بیا د جومات سیل له راغی او ښځه ورسره ده. جومات کې کېر چاپېره وګرځېده او چې واپس ته نو دې ملنګ واپس اواز وکړه چې صاحبه ودرېږه، چې موده مخکې ته راغلی وې او تا جومات کې چکر ولګه بیا تلې نو تا نه بټوه پرېوته. ما بټوه راواخیسته، تا پسې مې ډېر اواز وکړه خو ته ونه درېدې، ته لاړې نه، بټوه ما سره پاتې شوه. نن ته بیا رالې نو دا خپله بټوه دې واله. انګریز بټوه کوله وکړه، ویې سپړده پکې ښه ډېر روپۍ دي. او تی ملنګ ده ته خو د جومات په ګیټ کې ناست دی او پیسه خلک درکوي، یو پیسه دوه پیسې زیاتې خو څوک نه درکوي. زما دې بټوه کې خو ډېرې روپۍ وې، دا به دې اغوښتې وې، کار به دې پېښې وړو، د سواله به خلاص وې. زما د بټوې دا پیسې دې ولې وانه غوښتې؟ فکر کوه ملنګ به څه جواب کوي. ملنګ ورته وایي چې د قیامت په ورځ باندې به زمونږ پیغمبر علیه السلام علی جنت ته ځي چې خپل ټول امتیان د ځان نه مخکې جنت ته بوځي. هغې پورې زمونږ پیغمبر علیه السلام جنت ته نه ځي، بار به ولاړي. نن چې دا بټوه ستا نه زه په پغله او په پټه والمه نو د قیامت په ورځ باندې ستا پیغمبر عیسی علیه السلام به ولاړي او زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ولاړي او زما او ستا په پیسو به هغوی مقدمه کوي. په دې مقدمه به څومره وخت لګي؟ دومره ساعت زما پیغمبر د جنت له لیټ کېږي. زه خپل پیغمبر لیټ کول نه غواړم چې زر جنت ته لاړ شي. د ملنګ عقیده دومره ښکلې ده، غلا نه کوي. هسې نه زما د غلا په مقدمه وخت ولګېږي، پیغمبر علیه السلام به جنت ته رسو ځي. نو دا امت به الله جنت ته مخکې بوځي، نور امتیان به ورپسې وي. نو پیغمبر علیه السلام ته ټول صفتونه ښکلې ښکلې ورکړي شو، نو د امت صفت یې ښکلې ورکړه. خیر الامم صفت یې په قرآن کې راغلی دی. دا امت چې دی نو دا بهترین امت دی. دا حاجیان ودرېږي نو الله پاک پیغمبر علیه السلام ته ښیي چې دا فلانې مخې ته ولاړ دي، ستا امتي دي، چې ورته وګوري چې دا جامت کړي نو پیغمبر علیه السلام به څونه خفه کېږي چې دا زما څنګه امتي، زما نشان خو ورسره نشته دی. ګیره، خریل، برید اوږدول. د ایران نه دوه کسان پیغمبر علیه السلام ته راغلي وو، برید یې غټ و، ګیرې خریلې وې، او د بل ملک ایلچي او قاصد راغلی وو. نو بین الاقوامی قانون دا دی چې د یو ملک سفیر هغه ته تکلیف نه ورکوي، صدا به نه ورکوي. یو ملک سفیر راغلی دی، دا د ټولې دنیا بین الاقوامی قانون دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته وکتل نو مخ مبارک یې واړو. وی که د بل ملک سفیر نه وي نو اوس به مې سزا درکړې وه، خو د بل ملک سفیر قاصد دی، سزا نه درکومه. نو ګیره خریل دومره خراب شکل پیغمبر علیه السلام ته ښکاره شو چې رنګ مبارک کې د غصې نه فرق راغی، مخ مبارک یې واړو. په سنت طریقه باندې ویښته ساتل، لرې کول په سنت طریقه دی کې د امتي کامیابي ده. بعضې خلک یا قینچي کوي د موټې نه کمه، نو دا هم ګناه ده، او که خري نو دا هم ګناه ده. نو که د 10 شپو ورځو کې چا دا پرهېز وکړه چې یاره زه قرباني کوم نو زه که لږونه ویښته نه لم، او په 10مه دی د شیشه کې ځان ته وګوري نو د اختر نه مخکې چې تازه جامه ته یې کړو د هغې نه به لږ ښکلې ښکاري. که یوه میاشت پې بله تېره شوه بیا وګورئ نور به هم ښکلې ښکاري، او چې پوره غټه د سنت طریقې مطابق نو نور به هم ښکلې ښکاري. نو د 10 ورځو کې شاید چې الله توفیق درکړي د دې نه پس بیا حجامت ونه کړي شي. الله دې هر وخت ویني او هر ځای دې ویني. دا د هر مسلمان عقیده ده چې الله مې ویني هر وخت هر ځای کې. نو الله دې ویني، خو ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم درنه هم الله خبروي چې پیغمبر علیه السلام ته بنده ور مخامخ کېږي او شکل بدلي نو پیغمبر علیه السلام به خفه کېږي. نو د خپل پیغمبر د خوشحالولو دپاره ټول ارادې کې چې نن نه پس به حجامت هم نه کوو او خلاف سنت طریقه باندې ویښته پرېښودل، که د انګریزۍ سر وي هغه یا بل څه وي نو هم د سنت طریقې موافقت به کوو، خلاف سنت کارونه به نه کوو. د 10 شپو ورځو کې نکونه ویښته مه اخلئ، دې نه پس بیا نکونه اخیستل هفته، دویم هفته، دریم هفته، څلوېښت پورې آخري حد دی. د 40 ورځو نه پس که نکونه ویښته پاتې او نه کټ کول بیا بنده ګناهګارېږي. نو دا 10 ورځې د اختره پورې دې پرهیز کې ډېر لوی اجر او ثواب دی. الله دې ټولو له